رمضان المبارک را ورسېدو، څلور کارونه دا ډېر زیات په کثرت سره کوئ. دو د الله دپاره او دو د خپل ځان دپاره، د خپلې فایدې دپاره، د خپل مقصد حاصلولو دپاره، د خپل دنیا او آخرت د کامیابۍ لپاره. دو کارونه د الله دپاره، دو د خپل ځان دپاره. یادې کوئ له ځان سره. او دا زه نه وایم، پخپله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان المبارک کې څلور کارونه دا ډېر په کثرت سره کوئ. او راوي حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه دی فرمایي چې مونږ ته رسول الله علیه السلام او فرمایل چې په رمضان المبارک کې څلور کارونه دا په کثرت سره کوئ. اولنی دوه چې د الله دپاره دي، اول به د الله جل شانه رضا حاصل او هغه دا دي چې وی یو دا چې په کثرت سره اکثر خپل ژبه دا په لا اله الا الله سره لنده ساتئ. دویم خپل ژبه اکثر فاستغفر الله سره لنده ساتئ. یعنی اولنی دو کارونه چې د الله دپاره دي په هغې کې ذکر راغو چې په رمضان المبارک کې په کثرت سره ذکر کوئ. ته کار کې، روزګار کې، مزدوري کې، چې هر څه کې لا اله الا الله، استغفر الله. نور که څه وظیفې کې هغه فی الحال په رمضان المبارک کې پرېږده. دغه دوه ذکرونه لا اله الا الله، استغفر الله، استغفر الله. په لا اله الا الله سره د رب رضا حاصله کا، په استغفر الله سره خپل ګناهونه پې معاف کا. دوه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل ځان دپاره یې کوئ، د خپل ځان هم غم کوئ. هغه دا دی چې د جنت طلب کوئ ډېر زیات. په خولې سره پښتو کې دعا کوئ، یا الله جنت مې نصیب کړي، یا الله جنت مې نصیب کړي. او که په عربۍ کې د حدیث نه ثابته دعا وکړه نو ډېره مزه به وکړي. اللهم انی اسألک الجنه، اللهم انی اسألک الجنه. دویم دو کارونه د الله دپاره او دا کم دو چې د ځان دپاره دي، په دې کې اولنی د جنت طلب کوه او دویم ورپسې د جهنم نه پناه غواړه. اکثر په ژبه باندې دا دعا جاری ساته چې اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار. یا الله ما د جهنم د اور نه وساتي، یا الله ما د جهنم د اور نه وساتي. په ټول کال کې ګوره دا یو میاشت داسې ده چې په دې کې الله جل شانه خپل بې شمېره ګناهګار بندگان چې ډېر مایوسه شوي دي بخي. نو انشاءالله العظیم د الله نه امید دا دی چې موږ تاسو هم الله وبخي، الله به مغفرت نصیب کړي. نو دغه څلور کارونه، دو د الله دپاره ذکر او دو د خپل ځان دپاره د جنت طلب کول، د جهنم نه پناه غوښتل. دا اکثر څه چې شپه ورځ په دغه کې ځان مشغول کوي. الله هم دې د فضولیاتو نه، لغویاتو نه، لوبو ټوکو ټکالو، فیسبوکونو، میډیا او دغې څیزونه پکې موږ تاسو محفوظ وساتي. په دې رمضان المبارک کې دې الله هغه عملونه زموږ نه سرزد کړي په کومو باندې چې د رب رضا حاصلیږي. الله دې دغه رمضان په موږ تاسو باندې په خیر او خوشحالۍ سره تیر کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي. قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو